عبدالمطلب د خپل نوسی داسې خدمت یې کو، داسې پرورش یې کو چې د خپلو زامنو نه ډېر د بیت الله په خوا کې به یې څادر غوړ کړی و، په هغې به یې ځان سره کینولی و، که څه خوراک څښاک به وړومبی به یې دله ورکو چې خلک به رالل وایي دا ماشوم پاسو ورته به وایي نه، د دې ماشوم ته د پاسولو ضرورت نشته، دا زما نوسی دی، دا زما وینه ده، دی به دلته یې ناستي. او عبدالمطلب د رسول الله مبارک داسې خدمت وکړه لکه د خپل بچو نه سیوا، چې څه به پرې خوا لګېدل لومبی به یې ده ته ورکول. دا الله نظام دی چې د رسول الله مبارک عمر 8 کالو ته ورسېده، 2 کاله یې نیکه سره تېر کړل، چې د 8 کالو ته عمر د رسول الله مبارک ورسېده نو الله تعالی ته نیکه هم واغست. او د تره د ابو طالب په پرورش کې پاتې شو. ابو طالب چونکې الله ایمان هغه ته نو نصیب کړی، د رسول الله مبارک یې داسې خدمت کړی دی، داسې خدمت چې کله وفات کیږي نو هم پیغمبر علیه السلام ورته وایي تره په دې غوږ کې راته کلمه ووایه، غوږ کې راته ووایه چې صرف په ورځ د قیامت الله ته ویلی شمه. ویې کتل چاپېره د ابوجهل دي، دا ټول ناست وي، دی به وایي چې یاره د پلار نیکه دین دې پرېښود، نشم ویلی. حالان کې د ابو طالب قربانو ته وګورو، د هغې حالاتو ته وګورو چې د رسول الله مبارک سره په غریبۍ کې داسې کلک ولاړ چې هر قسمه مقابله راغلې ده نو دی د خپل واره سره کلک ولاړ. او بیا در دې چې چېرته به ته خپل زامن به یې نه بوتلل، که په سفر به ته خپل بچي به یې نه بوتلو، دی به یې د ځان سره بوتلو. ولې رسول الله مبارک خو چې چا له میلاویږي او چا سره یو ځای کېږي نو هغه ته خپل انوارات ښکاري.